که تاسو د خان شهید د ژوندلیک وګورئ زما ژوند او ژوند په هغه کې په د هره جمله کې یو څه نه څه زموږ د ټولنې تصویر شته. خان شهید وایي چې پرایمري ته هغه وخت کې تر څلورمه پورې وو ما په یو نیم کال یې څلورم پاس کړی او تر ټولو اولنی کتاب چې دی چې د ژباړلی دی هغه ګلستان. وروسته خان شهید د وزارت په حکم چې په زندانونو کې کم سبق ویلی دی هغه یې 8 امتحان ورکړي دي. میټرک افین شهید هغه اولنی سړی دی چې ستا د بریټش بلوچستان یا بلوچستان په نمایندګي له ګاندي سره ویني له محمد علي جناح سره ویني پښتو دي د زده کړې شي 28 کاله زندان وړی. تاسو یقین وکړئ د نن لیکوالان په اردو باندې چې هغه بیان تاسو وایي د نن لیکوالان هغه منشور انسانیت خارجي یا په دې بهرنیو هېوادونو کې مقدم یعنی نصریه په 1954 کې د ورور پښتون په نوم سیاسي پیون یا سیاسي تنظیم جوړ. دلته سقراط ته ورکوي خلک د زعوه پیاله دلته د خان شهید په برخه شهادت رسیږي. خان شهید او باچا خان باندې ډېر ویاړ پکار دی دې کردارونو ته د چا قد و قامت رسیږي. دا تر ټولو اولنی پر خان شهید باندې شم قبل کړی ته اسلام کا کړی. پښتانه هیڅ نه لري وخت لري دنیا چې د وخت نه لري هر څه ما په خپل دا هڅه کړې ده دا کوشش مې کړی دی چې په کار دی دغه سټډي سرکلان ورته وایي هر څه چې ورته وایي دا په کار دی تر سره سي. پخوا وو اوس ولې نسته آیا ولې ودرېدل چې کومه ټولنه تر کریټیسیزم چې کومه ټولنه تر کره کتنه ونه وسي پر دا ذهنیت باندې کره کتنه ونه سي دا هېڅکله پرمختګ نشي کولی. دا زموږ المیه ده چې د خان شهید په 3 کې مړ دی 51 کلینې دی. زه په دعوه سره وایم که چیرې دا سرکلان وایي خان شهید به ډېرو خلکو د ده په کردار مبارزه خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر ټولو وخت د دې راغلو اورېدونکو په درناوي او ډېره مننه کوم ستاسو راتګ ته ښه راغلی وایم او تر ټولو وړاندې تر ټولو مخکې د دې ادارې یا خصوصا د محمد نبي دی پښیني لیکي کېدای سي پښیني وي یا پښینګی وي او محمود خان صاحب له هغوی څخه مننه کوم. کتاب د شاعران یا ادیبان اشنا صاحبون ناست دي نور ملګري ناست دي. شاعران د وینا خلک ډېر نه عمل کې خو محترم زه بیخي لوړ وښودم چې دومره کتابونه دي او دومره څه چاپ دي خو نو چې د کتاب د کوم کتاب موضوع ته پر یوه داسې شخصیت دی چې زه به یو فارسي شعر وایم به سر و گفت کسی میوه نمیاری به سر و گفت کسی میوه نمیاری جواب داد که آزادگان تهی دست است. وی جگه درخت ندیدن سر و چه ورته وایي ځینې خلک ناجوګه ورته وایي چنار له هغه څخه یو چا پوښتنه وکړه چې آیا ته میوه نه ورکوې وی جواب داد که آزادگان تهی دست است. هغې جواب ورکړي چې دا ډېر آزاد خلک چې دي دا چې ډېر لوړ دي دا تش لاس څخه دی په لاس کې څه نه لري. نو زه چې د دې شخصیت و درناوي ته وګورم د هغه غوړېدلي شخصیت ته وګورم زه بیخي تش لاس او دا زه اعتراف کوم چې د خان شهید شخصیت د دې کوټیشنو سره به کېدای سي ځوانان یاست تاسو به ډېر پام کوئ. خان شهید لومړی به د کتاب په اړه وږغېږم. کتاب دا د پر خان شهید باندې د دې کتاب نوم دی خان شهید
د خپل ژوندلیک په هنداره خان شهید خپل ژوندلیک لیکلی دی. د ده په ژوندلیک کې غالبا د ده د ژوند تر 1942 پورې د ده ژوند خوندي دی. د 42 پس د ده تر مرګه پورې دا ژوند ما په دې کتاب کې له نورو منابعو څخه له نورو سرچینو څخه راخیست. دا کتاب څنګه لیکل شوی دی؟ دا کتاب لومړی ځل دا سکالر یو محترم خو ناست دی، کېدای شي نور سکالران ناست دي، د MPhil یا د PhD سکالران وي. ما تر ټولو مخکې د خان شهید د کتاب لیکلو په اړه باندې سایناپسیس او پلان لیکلی دي. دا سایناپسیس د منلو وړ شوی دی. بیا مې وروسته براو باندې کار کړی دی. د PhD د تیسیس تګلار دا ده چې په هغه کې سایناپسیس لیکل کېږي، په هغه کې بیا یو 4-5 څپرکي وي یا بابونه وي. د هغه ابوابو پس بیا یو نتیجه ګیري وي، محاکمه وي، او بیا وروسته کتابیات. نو د دې سایناپسیس په اړه باندې دا 5 باب لري دا کتابونه. دا لومړی برخه ده، په دې کې 3 باب. د خان شهید په اړه باندې 2 ټوکه کتاب یا مکمل کتاب 5 څپرکي دی، په هغه کې لومړی ټوک دا چاپ دی او 3 څپرکي یا 3 باب لري، 3 چپټرز. نو دا 504 صفحات دی. او دویم چپټرز چې دی هغه ما لیکلی دی، زما د سپروایزر تر نظر وتلی دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې د PhD تیسیس یو سپروایزر غواړي، یو پوهنتون غواړي، یو اداره غواړي، او زه دا اعتراف کوم چې زما سپروایزر یا سپرویژن محترم مشر محمود خان کړی دی، او دا کتاب یې له الف ستنیې پورې ټکي به ټکي کتلی دی، او بیا یې ما ته باور راکړی دی چې هو زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې د خان شهید په اړه باندې یو اتارټي چې ده، ما هغه ته مخ په مخ هغه سره په مباحثو کې دا خبره کړې ده چې پر خان شهید باندې اتارټي چې ده هغه محمود. هغه دلته به دا خبره وکړم چې هغه ویلي نه دی چې شلی. نو د دې په اړه باندې دا 3 څپرکي چې چاپ شوي دي، اوس کتاب په بازار کې نشته، په 500 شمېر کې چاپ شو. ما ته مولوي صاحب ویلي وو چې تاسو بل کتاب شیرز دی دا چې پر 4 کسانو باندې دی، په دې کې نیلسن مانډیلا دی، خان شهید دی، باچا خان دی او ګاندي. دا هغوی یو ډول پرتلي جاج دی. نو ما ورته ویلی چې نه، لومړی پکار دی دا کتاب وي، دا کتاب شیر دو ډول چې په مارکیټ کې نشته، بیا به دا ځوانان یعنې څنګه کوي. نو ما ویلی موږ به ور وپېژنو د دې کتاب هغه محتوا او منځپانګه ور وپېژنو. نو د کتاب په لومړي سر کې سریزه، په سریزه کې زما خپل گزارشات دي د خان شهید په اړه باندې چې ما څه لیکلي دي هغه پکښې کې دي. بیا د دې کتاب لومړی څپرکی شروع کېږي. په دې لومړي څپرکي کې یا چپټر کې یا باب کې د خان شهید عبدالصمد خان کورنۍ، د ده د کورنۍ په اړه باندې چې د چیرې ژوند کړی دی، څنګه یې کړی دی، د چیرې پیدا سو، د ده هغه جد امجد ورته وایست، د ده نیکهګان انتر برخورداد خان. دا د ده د دې لومړي څپرکي اول باب دی، او په هغه کې بیا د خان شهید زده کړې، د خان شهید کورنۍ، د خان شهید وړوکوالی یا کوچنیوالی، د خان شهید زده کړې. دا د دې کتاب لومړی څپرکی جوړوي. د خان شهید د کتاب دویم څپرکی یا دویم چپټر چې دی، هغه د خان شهید دا ډېر یو دروند څپرکی، ډېر معلوماتي څپرکی زما په خیال، زما تر وسه پورې. او زه به یو وضاحت وکړم د دې ټول کتاب دپاره ما 440 حوالې اخیستې.
پر 900 صفحاتو باندې دی، 2 ټوکه دی، 504 دا دی، 400 صفحات نور دی، هغه نه دي چاپ سوي، تیار دی. بلکې ما پښتو اکیډمي پټ تور کړی دی، کېدای شي دا دویم څپرکی هغوی چاپ کړي، زه خو دومره وس نه لرم، یا کېدای شي دواړه په یوه ځای باندې بیا یو څوک خان شهید څېړنیز مرکز یې کېدای شي چاپ کړي. دا د آزاد څېړنیز مرکز ټول لخوا چاپ شوی په یو. نو د دې دپاره ما 447 حوالې اخیستې دي او مستقل د دا کتاب دپاره یو خو د خان شهید د ژوندلیک په رڼا کې دی دا کتاب، 126 مستقل اثار ما کتلي او چې مجلې دي، کتابونه دي، مطلب نور څه داسې اثار چې زما لاسته راغلي دي. د دې اوسنۍ میډیا څخه مې هم یوه او دوې او 5 داسې حوالې اخیستې دي. نو د دې دپاره دغه زیات شل سوي دي او دا ترسره سوي. دویم څپرکی چې ما یادونه وکړه د خان شهید د مقاومت، مزاحمت، پیلانوي، اسباب او بیا د خان شهید د سیاسي شخصیت چاپېریال، د خان شهید سیاسي قامي مبارزه، د خان شهید د قامي مبارزې په شالید کې توده مبارزه. د دې تودې مبارزې څخه زما مراد دا دی چې 300 کاله یا 3 پیړۍ د خان شهید د مبارزې وشاته هغه جګړې، هغه د خلکو تهاجمونه، د خلکو بریدونه د پردیو، بیا د هغوی په مخ کې د پښتنو داسې اتلان، غازیان، د هغوی سره کومه سایکي ورسره وه، څه نفسیاتو، مذهبي نفسیاتو، قامي نفسیاتو، د هغوی په تناظر کې، د هغوی په شالید کې چې دوی څومره د هغوی مخنیوی کړی دی، د خپل وطن یې ساتلی دی، څنګه یې پاللی دی، په څومره ستومانیو یې پاللی دی، چیرې دا جګړه سوې ده، د چا په مشري کې سوې ده. دا د دې قامي سیاسي مبارزې د دې څپرکي د دغه جز برخه. او بیا د خان شهید د قامي مبارزې په شالید کې مطبوعاتي مبارزه. مطبوعاتي مبارزه دا ده چې په دغه دوران کې چا رساله ویستله، څنګه یې ویستله، چیرې کتاب چاپ سو، چا وکړلی سو، چا ماشین یوړی، مطلب تر توبې پورې، تر بله ځایه پورې، له هغه ځایه څخه یو 3-4 کاغذه چاپ کړه، بیا د خلکو تر ذهنونو پورې ورسوله، بیا د هغوی د ذهني روزنې لپاره څه پاته ستړي ستوماني یوړې، چا دا کار وکړی سو. ان چې په 1938 کې په جنوري کې په دې سیمه کې یا برټش بلوچستان بشمول بلوچستان، په دې دوه برخو کې خان شهید هغه اولنی سړی دی چې دلته استقلال اخبار یا استقلال ورځپاڼه پیل کړله د 1938 په جنوري. دا هغه اول شخصیت دی که تر دې نه مخه سرکاري پرسونه ودرې، لیتور پرس اوله په خان شهید لګولی دی، چانده یې کړې د چا خوارې وړي دي. او یو وضاحت به څه وکړمه چې خان شهید کله لومړی کله دی بیخي 23 کلن دی، لومړی کله چې دی راغلی دی نو د محمد ایوب خان اسنزي او د دوی سره عبدالسلام خان د ده مشر ورور، دا 3 کسان اوله پلا دوی دا چې کمیټیو سره کړی دی چې دا بیا دا یعنې د تر سړک شوې ده چې زموږ لپاره اخبار ضروري دي. نو دی لومړی کوټې نه راځي، په کوټه کې پوښتنه کوي د پرس والا څخه، هغه ورته وایي چې سړی دا خو منظوري غواړي، دا خو د سرکار خوښه غواړي، دا ته څنګه اخبار او کیسه او سلسله د دې پوښتنه کوي. دی چې پوښتنه کوي دلته پرس اکټ ګر سره دی، په دې ټول وطن کې په دې دواړو صوبو کې پرس اکټ نه وي په هغه شپو کې. نو دی راولاړېږي د پرس اکټ لپاره، هلې ځینې پهلوي په دا وینس کې بیا جیل ته ځي او پلانا کېږي، څنګه کېږي. خو په 1936 دی په زندان کې وي، پرس اکټ منظورېږي،
د په هند کې له ډېرو مخکښانو سره په دې اړه لیدلي دي. دا د ده دپاره هغه نتیجه وه، هغه ثمره یې وه چې پرې سیکټران دی د مچ وروسته بیا چې دی کله راووتی نو د لیتو پرس په لګولو سره د 1938 په لومړۍ میاشت کې دی په دې توانیږي چې د استقلال اخبار وباسي په اردو او پښتو. اردو برخه یې ډېره وه، پښتو برخه یې لږ. دا خو دې خواته موضوع لاړه. دویم څپرکي کې د خان شهید قامي مبارزه تر انګریزانو په وروسته دورې دوی سره دغه دي. خان شهید د انګریزانو په وخت کې څومره مبارزه کړې ده، د انګریزانو تر دوره وروسته څومره مبارزه کړې ده. زه تاسو ته مطلب سرسري اجمالي توګه یو څه وایم. کړې دا شکر دي ځوانان دي سټډي یې کړې ده، کتنه کتاب په هر څه به خبر څوک وي. خان شهید تور نه دی، الزام نه دی، دا یو حقیقت دی چې دلته کوم زبېښاکګر راغلي وه، دلته کوم ښکېلاکګر راغلي وه. دا پښتو توري دي او د استعمار او استثمار ته بکارېږي. استثمار زبېښاکګر او ښکېلاکګر استعمارګر چې یو ځای مستعمره کوي، یو ځای لاندې کوي، و دا ته استعمار وایي که نه. او زبېښاکګر استثمار ته وایي، هغه چې میوه به ستایي وړي به یې دی، دا استثمار. نو دا خلک چې راغلي وه د دوی دعوه دا وه چې موږ د کتاب مین خلک، موږ د تعلیم مین خلک. دا په اثبات رسېدلې باوري خبره ده چې خان شهید د مچ په جیل کې دی، و ده ته کتاب نه ورکول کېږي، و ده ته قلم نه ورکول کېږي، و ده ته کاغذ نه ورکول کېږي. حتی دومره مجبوره کېږي. دا مبارزه ډېره په اسانه تر دې ځایه پورې نه ده راغلې. تر دغه ځایه پورې دا سړی مجبوره کېږي چې د خاورې څخه کاغذ جوړي، د ډبرې څخه قلم جوړي، بیا دی د خپل زړه بړاس. حتی چې اخري کې بیا دننه کړي دي، بیا یې په دغه پاټنګاټ ورته وایست چې دا یوه کمره تنهایي ورته وایست، هر څه چې ورته وایست. په دا کې بیا دی راولاړېږي، دا لاندې برخه باندې یې داسې لږ په خاورو وهي، په خاورو باندې بیا سلیټ جوړي، بیا د هغه باندې په ډبرو کرښې کاږي، بیا دی پر دا بیریږي که یې دا ولیدل دا هم راسه بندوي، بیا راولاړېږي یو چل څوک ورښیي چې اوبه پر باشه بیا نه بیا نه ښکاره کېږي. تر دغه حده پورې د خپل معافي ضمیر د اظهار لپاره یو سړی دومره توان، دومره استعداد لري، دومره کوشش کوي چې له کتاب سره، له تحریر سره، له لیک سره د هغه د مینې انتها ده چې یو سړی داسې هم وکولی شي چې په دومره یعنې ځورونکي حالت بیا هم یو سړی د خپله مینه ثبوت کړي چې دی د کتاب سره، د کلم سره، کلم گفتا که من شاه جهان، کلم کشرا و دخت میرسه. یعنی دی دا مینه پالي. نو په کار دی دا زما یو تجویز یا وړاندیز دی چې د خان شهید پلویان، د خان شهید د لارې لارویان په کار دی له کتاب سره مینه ولري، په کار دی له کتاب سره تړون او تړاو ولري. دا څلورم او پنځم څپرکي خو نو د بل کتاب برخه ده. د دې درېیم څپرکي د خان شهید ادبي کردار، شخصیت د دې د پښتو او پښتنو لپاره د خان شهید د ژباړو ارزښت. خان شهید څه ژباړلي دي، څنګه یې ژباړلي دي، په څه حالت کې یې ژباړلي دي. یو بله خبره تاسو ته وضاحت وکړم چې خان شهید ایشیا په نه کوم یاد د پښتنو د مخکښانو یا بلکې د دې ایشیا یاده کوم نه یم په بزنګاره چې تر ټولو مبارزینو د لومړیتوب حق لري چې په زندان کې تر ټولو زیات کتابونه لیکي. دا د خان شهید ویاړ دی، د خان شهید ارزښت دی.
چې په مبارزینو کې هغه سرلاری مبارز دی چې په زندان کې تر ټولو زیات کتابونه لیکلي دي. دا ویاړ د په برخه دی. او یو بله خبره په ډېر محتاط انداز به یې زه وکړم، دا زما په کتاب کې ستا په دې کې نه د بل کتاب برخه ده پرېویږده. هغه ډېره محتاط خبره ده، ډېره محتاط او ډېره غټه دعوه ده، ډېره غټه دعوه ده. او په دې کې د ژباړو ارزښت د فلسفې د پښتو لیکدود په اړه باندې په دې کتاب کې یو مقاله سته، په دویمه برخه کې هم یو مقاله سته. د لیکدود په اړه مقالې دوی دي په دې کتاب کې سته، او یو د خان شهید په اړه د پوهانو او لیکوال نظرونه دا هم په دې کتاب کې یو مقاله سته، دویمه برخه په بله برخه کې سته. د خان شهید په ژوندلیک کې د ځینو ځانګړو پښتو تورو د سمت اللغات لیکلی دي، یعنی یو قاموس یې لیکلی دي، یوه ډکشنري یې لیکلی. ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، زولۍ مې ټنګ نه زه به کوم ټولوم. یو دومره غوړېدلی شخصیت. زه ایمانا درته وایم ما چې کله اول ځل دا کتاب لیکه نو زما دا کار و چې زه به وکولی سم چې خان شهید په 300 صفحاتو راټول 300 صفحات را غټ شی دی. بیا داسې ادیبان سته چې هغه په یوه جمله کې د پښتنو په اصطلاح سمندر په کوزه کې بل. تاسو یقین وکړئ زه دومره ناوس وم د الفاظو د تورو د ما سره هیڅ منتیا او ملګرتیا ونه کولی سوه چې زه دې دا شخصیت راټول کړی سم. موضوعات خو تاسو وینئ پر دې باندې 10 صفحات 40 مخونه 50 مخونه. یو دا قامي سیاسي مبارزه چې ده د دې 4-5 جزء دي، دا تقریبا 200 صفحات اخیستې دي. په هغې کې تاسو یقین وکړئ د افغانستان یا د پښتون وطن د کالونیالیزم لپاره چې دلته کوم خلک راغلي دي تاسو په کار کې سټډي وکړئ. اول فرانسوا برنیه دا فرانس استول د پاره د دې چې د پښتنو ذهنونه ووایي، د هغوی خیالات ووایي، د هغوی خویونه، د هغوی کلتور یا کلچر دا سټډي کې مطالعه کې بیا د دې په رڼا کې ولاړ سي د خپل مملکت ته ووایي چې دا د قانوني لپاره تا ته یعنی د پښتنو په اصطلاح واره پرې کوي. نو تر هغه وروسته بیا برټش راغلی، یعنی فرانس ته دا واره نه ده کړې. بیا وروسته برټش راغلی دي، بیا دا سټډي کړي دي، بیا د هغوی پس یعنی د هغوی دا کړنلاره وه، د هغوی دا تګلاره وه چې یو ځای ته به تلل، باقاعده پلانینګ به یې کاوه. یو وخت به یې د سیلانیانو په شکل خلک ورستولي، بیا به د دې ټولو ذکر، د دې ټولو پلانونو ذکر، د دې ټولو خلکو ذکر، د دې راتګ لپاره د هڅو کولو ذکر په دا کتاب کې سته. څه به یې په یوه برخه کې وي، څه به یې په بله برخه کې وي، او په دې برخه کې یې څه چې د پښتنو پر وطن باندې، د پښتنو پر کومو سیمو باندې کوم جنګونه، کومې مبارزې سوي دي، هغه په دې کتاب کې سته په دغه 3 څپرکي کې. نو دا هغه 3 څپرکي د لیکدود په اړه، د پښتو لیکدود په اړه به زه لږ وږغېږم. د خان شهید د پښتو لیکدود په اړه باندې ما اوس 170 صفحې د هغه لیکنې راټولې کړي دي چې یوازې د پښتو د لیکدود په اړه راټولې کړي مې دي او تیارې دي. خو د دې لپاره بیا زه د یو چا کتنې ته اړ یم چې د هغه تر نظر دا کتاب ووځي. 170 صفحې د ده لیکنې دي پر پښتو لیکدود باندې چې د کله دا لیکدود شروع کړی دی، د ده نظر څنګه. او یو بله خبر درته وکړم، د پښتو په ادبي تاریخ، د پښتو د ژبپوهنې په تاریخ 5 کسان داسې دي چې هغه د پښتو پر لیکدود باندې کار کړی. په ژبه کې 2 شیان دي، یو ګړدود دی، یو لیکدود دی. ګړدود دا ما او تاسو ګړي خبرې څنګه یې کوو، څومره لهجې دي،
څوک جیش وایي، څوک دیرش وایي، څوک دیرش وایي، څوک درس وایي. دا څه فرق کوي په دا لهجو کې، په دا محمد بیغم زیکل په دا لهجو کې څه فرق راځي؟ دا ته ګړدود وایي په پښتو کې، ګړدود یا لهجې. دا لهجوي توپیرونه شته. شین څنګه رایږي، زی وایي، ژې وایي، ژوندون وایي، ژوندون وایي. دا فیلالوجي چې چا ویلي، فیلالوجستان یا ژبپوهان، هغوی په دې پوهېږي، هغوی ته دا معلومېږي چې دا سړی د ژوب دی. ته به ورته وایه ده ته معلومېږي، ته به ورته وایه دی د پشلا هغسې ونیسې د مسلم باغه پورې. دا خلک دا سپک شي نه لري. شاه محمد قطن نه وایي، شاه محمد. دا هغه د ژبې سره چې متعلق خلک یې فیلالوجستان یې، هغوی په دې پوهېږي چې یاره دا سړی ولې شاه محمد وایي. چیش دی د ده په د تنفس ادایګي ورته وایي، د انګریزي کې پرونانسیشن ورته وایي. هغه د دې ژبې په قالب کې نه جوړ شوی. او یو بله خبره، پښتو هغه ژبه ده، پښتو هغه قالب جوړوي د انسان په دې سټرکچر، د دې خولې په سټرکچر کې، چې هغه د هرې ژبې الفاظ په ډېر شان انداز باندې ادا کولی شي. پښتو ډېره ښه انګریزي زده کولی شي، پښتو ډېرې ژبې زده کولی شي. خان شهید څومره ژبې زده وې؟ د خان شهید عربي زده و، فارسي زده و، اردو یې زده و، پښتو یې مورنۍ ژبه و، بلوچي یې د مچ په چیرو کې زده کړه، سندي یې په حیدرآباد کې زده کړه. نور یو دوې ژبې لا نورې دي. دا د خان شهید زده وې. په 5-6 ژبو باندې خان شهید هم لیک کولی شوی، هم ژبېدلی شوی، هم یې وینا کولی شوی. مشهور تر اوسه داسې وي چې د اردو په کار کې یو فیلسوف دی، او وایي کله چې ته په دې ژبه وایه دی دی لکه درواغ چې دی نه چې غلطي راسه وسي، دی نه. یا درواغ کې هم سړی داسې وي چې دی نه دی خبره راسه وسي، که نه چې هغه رښتیا سي. نو په دا اردو کې هم اکثر خلک په کار دی چې دا ځوانان د خپل معافي ضمیر اظهار چې په هره ژبه کې په کار دی وایي کولی شي، تلاوتنه ده وبسي، غلطي ده وبسي، پروا نه کوي. په هر چا کې دومره استعداد خو نه وي که نه. نو د خان شهید دا استعداد و چې هغه 8 ژبې زده وي، او په دې 8 ژبو کې په 5 ژبو باندې یا په 6 ژبو باندې لیک کولی شي. د لیکدود په اړه مې دا خبره کوله چې د پښتو د ادبیاتو په تاریخ کې اولنی سړی د حسن ویمندي دی، د غزنوي، محمود غزنوي په دربار کې هغه سړی و چې پښتو لیکدود یې جوړ کړي، او د هغه دپاره یې دغه سیمبلز، دا تورې، دا زیم، ژې، شین، ړون. که نه یو بله خبره تاسو ته وکړم، کتاب به هم څوکه څېړو. پښتو هغه ارزښت لري چې ابتدا پیل په ساکن کول. په دې هم دا د فیلالوجستانو کار دی، ژبپوهانو کار دی. د پښتو دا ویاړ په برخه دی چې پښتو ابتدا په ساکن کولی شي. ساکن څه مراد دا چې د هغه اول توري پټخولي، ساکن پټخولي، دا معنا لکه اوس پشن. پښتو دا نور خلک ولې نشي زده کولی؟ د هغه مشکل دا وي اردو ابتدا په ساکن نشي کولی، فارسي نشي کولی، بلوچي نشي کولی، براهوي نشي کولی. ځینې زموږ ګاونډي ژبې دي، زموږ همسایه ژبې دي، هغه ابتدا په ساکن نشي کولی. یوازې انګریزي ده چې هغه ابتدا په ساکن کولی شي، هغه سکون وایي، SCH سکون. ته اوس هر بل ژبې والا ته وایي، هغه یا سکون کړي، سپیشل نشي ویلی، حالانکې د سپیشل په مخ کې هېڅ شی نشته، مګر اوس باقاعده یې لیکي اسپیشل، الف ورسره اضافه کوي. حال دا چې دا د ژبې تورې نه دی، اسپیشل دا سپیشل دی، یعنی په اس شروع کېږي که نه. ابتدا په ساکن نشي کولی، دا د هغوی مسله ده. پښتو، انګریزي، دا دوې ژبې دا ویاړ په برخه لري چې هغوی ابتدا په ساکن کولی شي. شین هم ویلی شي، کلب هم ویلی شي،
سکول هم ویلی سي. دا زموږ د ژبې هغه ویاړ هم دی، زموږ د ژبې هغه ارزښت هم دی، او موږ په دې باندې به ځکه چې موږ دا نورې ژبې په څومره ښه انداز زده کولی سو، په څومره ښه انداز یې ویلی سو، دا زموږ د ژبې په سټرکچر کې، د ژبې په قالب کې، د خولې په قالب کې د دې تورو د اداینې لپاره، د پروناونسیشن لپاره هغه ځایونه جوړ دي چې موږ یې ویلی سو او دا کولی سو. خان شهید په لیکدود کې یعنی اولنی سړی د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د محمود غزنوي په دربار کې یو حسن میمندي نومېدی، هغه دا سمبلز جوړ کړل. دویم سړی بایزید روښان دی 1500 کال مخکې، چې هغه پکې څه اضافه وکړله یا زیاتوالی پکې راوست، زیاتوب نه زیاتوالی پکې راوست. دریم سړی خوشحال بابا دی، خوشحال خان. څلورم سړی محمد ګل خان مومند دی. پنځم سړی خان شهید دی چې په پښتو لیکدود کې کار کړی دی او دا دې تاسو ته معلومه وي. دا 5 کسان په پښتو لیکدود کې کار کړی دی او خان شهید تر ټولو غوړېدلی کار په دې معنا کړی دی چې دوره نوې ده، یو څه لاسرسی سته. بیا چې کله دی د 9 په دا دوران کې دی کنه یوه لیکنه کوي د لیکدود په اړه، وبخښئ. وروسته په 1950 کې د خان شهید یو کتاب چاپېږي، پښتو ژبه او لیکدود. ما د ګړدود وضاحت وکړ. د لیکدود وضاحت دا دی چې ته څنګه یې لیکې، پښتو څنګه یې لیکې، یعنی په هغه کې دا وضاحتونه دي، دا علم دی د دې ژبې دپاره، مطلب چې څنګه کېږي. دې سړي ډېره خواري کړې ده. د زما د تحقیق یا څېړنې مطابق د ده د لیکنو په رڼا کې یو هغه په اصطلاح یو هلچل جوړېږي. دی وایي یو غني ناوړه ته یو کاڼی ورتسکه بیا هغه اوبو متزلزل سي. په دې خلکو کې دا خبره دغه کېږي، خورېږي، حتی چې د کابل څخه پلاوی راځي، د پېښور له پلاوي سره ویني، د پېښور پلاوي ورسره دغه کېږي. په 1950 کې بیا دوی خپله یو ونډه کوي د دا ژبپوهانو. وروسته بیا تر دا 1950 وروسته بیا ډېرې غونډې سوي دي. یوه غونډه یې ډېره مشهوره ده، د باړهګلۍ سیمینار. په هغه کې د پښتو لیکدود په اړه باندې 19 پرېکړې سوي دي، 19 فیصلې سوي دي. دا چې د پښتو سره کوم د ادبیاتو سره و تاریخ خلک یا د ژبې سره و تاریخ خلک وي، هغوی ته دا معلومېږي. په دې د دې کتاب په سریزه کې ما دا وضاحت کړی دی چې پر خان شهید باندې تر اوسه پورې څومره کار سوی. دا په سریزه کې ستا دا وضاحت ستا چې پر خان شهید باندې تر اوسه پورې څومره کار سوی دی، یا په ده باندې څومره سیمینارونه سوي. پر خان شهید باندې اولنی سیمینار په کابل کې سوی، د خان شهید یاد په نامه باندې ټولګه چاپ ده. بیا وروسته سیمینارونه سوي دي د کرزي په دوران کې، بل مجموعې چاپ دي. بین الاقوامي سیمینار یا انټرنیشنل سیمینار چې دی یو اولنی سیمینار دی چې په هغه کې د هند، د نورو ممالکو، د روس، د افغانستان بشمول دا څه یو څه نور ممالک د هغوی لیکوالانو برخه پکښې اخیستې ده. او د هغوی دا مجموعې چې دي دا چاپ دي د هر لیکوال حواله ما کوشش کړی چې د خان شهید په دې دواړو ټوکونو کې ځای کړي. دلته کوټه پوهنتون دې سیمینار کړی دی، پښتو ادب غورځنګ یو سیمینار کړی دی خان شهید باندې چې په لمبه مجله کې یو څه لیکنې چاپ سوي دي. پر ده باندې پروفیسر عبدالغني غنو 22 ټوکه کتاب لیکلی. یعنی ما به پخوا ملامت وه چې دا بسیار نامي سړی دومره کیدای شي یو څه تکرار شي کوي په دغه کې، مګر دومره غوړېدلی سړی چې 22 ټوکه کتاب دغه یو سړي شهید باندې
لیکلي دي. د په وینا 14 چاپ. بیا شوکت ترین دی چې په منظمه توګه په پیلې توګه چې پر خان شهید باندې د څومره کار کړی دی زه یې د داد او ستاینې مستحق بولم. شوکت ترین پر خان شهید باندې ښه ډېر کار کړی دی. خو د وروستیو 3 کلونو کار یې پاته دی، کېدای سي دغه یې سي ویې کړي او تر چا پورې ورسېږي. ما ته یې ویلي دی چې مطلب دا کار روان دی. خان شهید باندې پی ایچ ډي ډیزرټیشن دغه کړی دی ډاکټر عثمان توبوال د کوټې پوهنتون څخه د خان شهید اند او فکر و نظریه مطلب خو دا دی چې اردو دی. پر خان شهید باندې د امفیل تیسیس چې چا لیکلی دی هغه ډاکټر فیض الله پانیزی دا هم له کوټې پوهنتون څخه دی. یو بل سکالر دی د امفیل سکالر پر خان شهید باندې امفیل کړی دی د باچا خان پوهنتون څخه انعام الله ایډوکیټ نومیږي او هغه چاپ هغه امفیل تیسیس او دغه د فیض الله خان امفیل تیسیس هم چاپ دی. د پی ایچ ډي ډیزرټیشن دغه دی د ډاکټر عثمان توبوال. ما کوشش کړی دی چې دغه ټول څه مواد چې دي هغوی حواله کړم د دې کتاب برخې وګرځوم، د هغوی نظر راواخلم چې د خان شهید په اړه باندې د هغوی څومره هلې ځلې کړي دي. خو تر اوسه پورې مطلب دغه ټولې هلې ځلې یوازې د انعام ایډوکیټ امفیل تیسیس چې دی دا په پښتو دی، دا نور کار چې دی دا په اردو دی. زما دغه کتاب لومړی او دویم ټوک دا په پښتو دی 915 شپږ څلور داسې صفحات دي. لومړی برخه چاپ ده او دا 3 ټوکه 3 څپرکي په دې کې دي. د خان شهید د کورنۍ په اړه باندې که چیرې مطلب موږ وژغېږو، زما یادښت هم ډېر ته دغه ځای پورې کار کاوه. بیا د کورنۍ نومونه دي خلک یې ډېر یادښت هم نسي کولی. خان شهید په د جولای پر 9 نیټه په 1900 کې په عنایت الله کاریز کې څو کړی دي. دا ټولو ته معلومه ده. د پلار نوم یې نور محمد خان دی، پلرنی نیکه یې سلطان محمد خان نوم یې دی، ور نیکه یې عنایت الله دی، عنایت الله خان چې دا عنایت الله کاریز پر نامه دی، او تر نیکه یې بوستان خان، لر نیکه یې برخوردان خان دی. برخوردان خان هغه سړی دی چې په 1901 کې د پانیپت په جګړه کې د برخه اخیستې ده او ګنډا سینګ لیکي. رحمت شاه بابا دی کتاب انګریزي کې ګنډا سینګ لیکلی دی. ګنډا سینګ لیکي چې دی برخوردار خان په هغو 3 کسانو کې، په هغو 3 مخکشانو کې کله 15 یادوي کله 3 یادوي چې د هر یوه تر مخکشي لاندې یا سرمشري لاندې د پانیپت په جګړه کې په دومره شمېر کسان ورسره وو چې دوی دغه جګړه سره کړله او هلته یې بری راوړ یا یې بریالیتوب په برخه سو. بیا وروسته دغه برخوردار خان دلته هم جنګېدلی دی د نصر خان بلوچ سره په دا جګړه کې سوی دی. احمدشاه بابا تر مرګ وروسته د شهزاده سلیمان په وخت کې د کندهار د احمدشاهي ښار کلهدار پاتې سوی دی، یعنې د هغه د کلا څارونکی منتظم پاتې سوی دی. تیمورشاه دراني د بلخ حاکم کړ او په بلخ کې په حق ورسېد. بیا یې د تیمورشاه دراني په امر یا د هغه په غوښتنه باندې د ده جنازه یا د ده مړی کابل ته راوړي او هلته ښخ. دا د خان شهید د نیکه. داسې نو بیا د خان شهید پلار په کوټه پښین ګزیټیر هم یاد سوی دی. د دې حواله په دغه کتاب کې شته. اوس خو زه دا نسم درته ویلی چې تاسو دا کتاب ووایاست، کتاب په مارکېټ کې شته نه. نو خدای دې وکړي چې دواړې به یو ځای چاپ شي، دی به یې وایو یا به دغه کوو. فیلحال به زه خالي دغه وړکوانې او زده کړې
د دغه په اړه ما تاسو ته ویلې چې د زوکړې په دغه وخت کې دی استادان دا اول لکه دا زموږ دود چې دی په مسجد کې سبق پیل کړی دی په هغه کې 3 استادان پاتې سوي دي ملا یعقوب ملا عبدالرحمن ملا شیر محمد ساکسی دا 3 استادان پاتې سوي دي له یو استاد څخه ډېر شړلي ملا عبدالرحمن دا د زموږ یعنی که تاسو د خان شهید د ژوندلیک وګورئ زما ژوند او ژوند په هغه کې په د هره جمله کې یو څه نه څه زموږ د ټولنې تصویر شته خو دا دی چې ماخذ کوونکي کتاب هر سړی وایي پښتانه یو متل کې وایي څوک یې بیایي راولي څوک یې پیایي راولي د تاسو پر مې لیدلي ځوانان بالاخره نه یې لیدلي زموږ په وخت وایي څوک یې بیایي راولي څوک یې پیایي راولي څوک یې سمبوزي راولي که نه بیا د دې فکر نه کوي چې چیرې واښه دي چیرې مړې کړم چیرې یې څنګه او څوک یې پیایي راولي د کتاب په اړه باندې هم دغسې کیسه ده چې ځینې خلک کتاب ووایي بس ویې وایي که نه ځینې خلک داسې ذهنونه سته چې د کتاب له هرې جملې سره له د هر پیراګراف سره د هغه ذهني تړون داسې وي چې نه هغه څخه اخذ کولی شي که تاسو د خان شهید زما ژوند او ژوندونه ووایئ د هغه په هره جمله کې ستا د ټولنې د وخت تصویر د زمان و مکان یعنی ستا و سترګو ته به داسې داسې کېږي چې وایي دا څنګه ژوند کوي دا څنګه خلک دي د دې سړي مبارزه او دا یو خداداد صلاحیت څه بل ته دا خبر وکړم بلکې خان شهید په خپل هم په دې کتاب کې یو ځای لیکلی دي چې یوه رڼا وه له ما سره خان شهید په 14 کلنۍ کې چې دا عربي فارسي دا دمې شوي تر ډېره حده زده مې دی سکول ته لوېده په 14 کلنۍ پلار یې په 10 کلنۍ کې مړ ورور یې د 14 کال دی د 9 کال پلار یې مړ دی عبدالقادر لالا نومیږي هغه د دوی یو ډول دی ګران دی دلته د کورنۍ لخوا چې پلار یې ژوندی و دا اجازه وه چې د عبدالقادر لالا سره ته د خلکو سره ناسته ولاړه د لوبو میدان ته تګ راتګ او دا که نه دا د دوی دغه و دی مسجد ته چې کښېني دا خو نو د کتاب کار دی چې مطلب ملا څنګه زده کړه کوله یا څنګه کوله بیا دی څنګه اوله پلای د بایزید روښان کتاب ویلی اول په هغه پوهېدی او دی احترام کوي چې اول په خوشحال نه پوهېدله یعنې په کشرتابه کې دی سکول ته نه دی تللی چې په خوشحالي نه پوهېدله وروسته بیا مطلب په ورسېدم که نه نو بیا دی په 14 کلنۍ کې سکول ته ځي په دې سکول کې دی په هغه وخت کې یو بله خبره وکړم چې پرایمري تر 4مه پورې خان شهید وایي چې پرایمري په هغه وخت کې تر 4مه پورې و ما په 1.5 کال 4م پاس کړی اول یې په 3 کې کښېنولی دي چې د ده څه انټرویو ورته وایست مرکه ورته وایست ټسټ ورته وایست دا چې کله اخیستي دي دی په 3 کلاس کې کښېنولی دي او په 1.5 کال کې 4م پاس کړی دي او د 4م په اړه یو بله خبره دا وضاحت پکار دی چې زه وکړم چې په هغه وخت کې د 4م د وظیفې لپاره یو دغه کېدی امتحان نو دی 18 هلکان راغلي دي دی په دا امتحان کې سته دا 8 یا 4م باران دی دا امتحان په کوټ کې ورکوي دا 18 هلکان د ټول ولایت پښتني سیمه بلوڅي سیمه د دې ټول څخه راغلي دي خان شهید په دې کې اول نمره راځي یعنې 1.5 کال سبق ویلی او بیا اول نمره راځي بیا دته وظیفه ورکوي د ده سوشل اړخ دا دی چې دا د وظیفې پیسې و هغه هلکانو ته په سکول کې باقاعده د استاد په لاس ویشلي دي یا یې ورکوي هره میاشت چې څوک وسله دا هغوی ته ورکړي دي او د سکول په اړه یو بله خبره ډېره مهمه ده چې د خپل سکول د لپاره 15 اکاډم
نیمه دوم ورونه کړی ده، نیمه د یو بل سړي نوم اخلي، هغه یو څه برخه ورکړې ده، په 1000 روپۍ نوره مځکه اخیستې ده. یعنې ټول ټال دا مځکه دا د خان شهید په هڅو باندې، د خان شهید په کوشش باندې. په دغه دوران کې ویلسن یو انګریز دی، هغه دته دا سکول د دوی څخه انګریزي برخه یې ځي، بیا د ده په هڅه باندې د انګریزي سکول بیرته ورکړي. د ده خیال یې چې مطلب بیا به کالج راځي، بیا به څنګه وي، بیا به څنګه وي، د پرمختګ به څنګه وي که نه، دا یې په ذهن کې و. ان چې بیا تر اتم وروسته د ده تعلیمي سلسله پاتې کېږي، سلیږي، دی دغه د سیاست یو څپه پر ده باندې راځي، د ده ذهنیت خپلوي، دی د دې ټولنې سټډي کوي، دا ټولنه وایي. د اتمه پس بیا دی یو څه کاروبار ته هم وخت ورکوي، حیدرآباد ته ځي، د خپلو باغونو. هغه وخت کې دی لیکي چې زموږ 100 لکړه مځکه او په هغې کې 10 آباد، 100 لکړه مځکه 10 آباد، او په هغه وخت کې دی د خپلو باغو یا د خپلې میوې د دې سره دی حیدرآباد ته ځي. په حیدرآباد کې له یو ډاکټر سره ویني، هغه ډاکټر چې دی هغه ورته وایي چې ته به ما سره مطلب په کومه ژبه غږېږې، دی ورته وایي ته به د ما سره په سندي ژبه غږېږې یا په انګریزي غږېږې. یعنې په دې کې دا هڅه کړې ده، چاته یې سندي هم زده کړې ده، انګریزي یې سوکه سوکه ها ها ها، بیا یې په مچ کې باقاعده. او تر ټولو اولنی کتاب چې دی چې ده ژباړلی دی هغه ګلستان یې په 1950 کې په زندان کې شروع کړی دی، په زندان کې پیل کړی دی، او دا کتاب یې هلته ژباړلی دی. دا د اولنی دغه دی. او یو بله خبره، د 4م ټولګي یا په 4م کلاس کې و، په 4م جماعت کې و، چې د ده دغه چې و پرایمري په 1 کال او 3 میاشتې کې، 8م ټولګي پورې زده کړې په ورنیکولر میډل سکول کې په 3 کلونو کې ترسره کړي دي، چې لومړی 2 ټولګي 5م او 6م په کال ویلي دي، 7م او 8م په 1 کال ولوست. د زده کړو په لړ کې ښوونکې ځیرکتیا، یعنې حیرانوونکې ځیرکتیا یې دا وه چې 14 کلن و د پښین تحصیلدار قاضي عبدالعزیز نومېدی، هغه د ده د ښه ذهن په ستاینه له لاهوره هره میاشت همایون او شباب رسالې د ده په نوم راوښتې. تاسو اندازه کوئ، یعنې هغه به سکول له ورتلي، ده به هغه ته اوله لیکنه یې په سکول کې پر جرګه باندې کړې، اوله په سکول کې پر جرګه باندې. دی وایي زما غړي ورته ووتې چې زه به نو جرګه باندې ما نه لیدلې ته نه شي، ده نو زه څنګه ولیکم. وروسته چې مو د پښتنو چاپېریال وکتې چې دا 2-15 سره کښېني که نه، دا خپلې خبرې سره کوي. جرګه خو هغه دی چې 2-3 کشالي او ستړي ستوماني دا سره خلاصین او اصداد پر هغه باندې لیکنه کړې ده. بیا چې دا کوم خلک ورځي، د پښین دغه نایب تحصیلدار دا قاضي عبدالعزیز همایون شباب نومې رسالې د ګلستان د نایب تحصیلدار په بالایي ډای د عبدالصمد خان په نوم راوښتلې. یعنې دا به دله راتلې همایون او شباب رسالې د ده د ځیرکتیا له وجې چې دی په 4م کلاس کې دی، دا هغوی به راوښتنې پر ده باندې پیرزوینه وه، یا دی د دې وړ باندې چې مطلب ته دا لوستلی سې، دا ویلی سې. د ده د سکول استادان چې دی نوموړي مولوي فضل الدین، مولوي برکت علي، سید میر محمد شاه، دا درې هغه ته د سکول هغه استادان دي چې مطلب ته یاد کړي. ډېره مولوي فضل الدین، مولوي برکت علي، سید میر محمد شاه. وروسته خان شهید د وزارت په حکم چې په زندانونو کې کوم سبق ویلی دي، هغه یې 8 امتحانه ورکړي دي، میټرک، FA او BA انګریزي، پښتو فاضل، فارسی فاضل. دا یې له بېلابېلو زندانونو څخه په بریالیتوب ترسره کړي دي. ژبې یې مخکې ما وضاحت وکړي، تازي عربي ته وایي، عربي زده وه، اردو یې زده وه، فارسي یې زده وه،
انګریزي زده وه، بلوچي، براهوي او سندي ژبې د خان شهید زده وې. زده څه مراد دا چې پاکې لیکنې هم کولی سوې، ویلی هم سوې. پنجابي، هندکو او ګجراتي ژبې یې ویلی او لوستلی سوې. په دې کې لږ فرق. پنجابي، هندکو او ګجراتي ژبې ویلی، لوستلی او کښلی سوې. په ویونو کې کېدی سي مطلب دومره دغه نه و که نه. او پر زده کړو سربیره ما وضاحت وکړ چې خپله وظیفه یې هغه اړتیا لرونکو لوستونکو ته ورکوله. لیک یې کاوه، په دا کې برخه اخیستنه د ښوونځي یا سکول د بیرته انګریزي میډل کولو لپاره د ویلسن انګریز لخوا لویر میډل ورکول سو. بیا منځنی ښوونځی ورکول سو. د کورنۍ لخوا د ښوونځي لپاره 5 ایکړه مځکه چې نیمه خان شهید او ورور 4مه برخه محمد اعظم خان کاکا او د هغه کاګانو او نوره برخه د خپلوانو د بسپنه یا چنده د هغوی په زر کلدارې اخیستل سوې ده. دا د دوی د ګلستان د عنایت الله کاریز یا د سکول په اړه باندې د زده کړو د کشتیوالي په اړه باندې یوه اجمالي خاکه، یوه سرسري خاکه چې تاسو سره مشارکه کړه، وړاندې مو کړه. بیا دویم څپرکي مې دې کتاب شروع نو وخت خو څه ډېر دی. نو دویم څپرکي دوی ما ته ویلي وو چې یوه ګاټه تاسو وخت لرئ چې مطلب وزدش. دویم څپرکي د خان شهید د مقاومت اسباب. ولې خان شهید مقاومت شروع کړي؟ دا ډېر یو ډېر غوړېدلی چې کله ته هغه وخت کې د په هغه زمان و مکان کې ته دغه چاپېریال سټډي کې ویې ګورې، په ژورو یې وګورې که نه. خان شهید په هغه وخت کې د ده ذهنیت دومره پراخ و. دلته ما یو وبخښئ دا کتاب به نه لرې کوم. او ما یو وضاحت وکړ چې خان شهید په دې سکول کې د یو لاریون مشري کړې. دی 18 کلن دی. د دې د سټوډنټ یا د زده کړوالو یا د لوستونکو د لاریون مشري کړې ده. 22 کلن ته اندازه کوه. 22 کلن په موږ کې بیخي تقریبا هر یو دی. خان شهید 22 کلن و چې د هند په سیاسي غونډه لاهور کې ګډون وکړ. 22 کلن و د هند په یوه سیاسي غونډه کې چې هغه وخت لاهور هم په هند کې و، مطلب داسې هم په هند کې وه. خان شهید هلته ګډون وکړ د مبصر په توګه. په 23 کلنۍ کې د قامي ویشتابه لپاره دلته اول پیل کېږي. 23 کلن خان شهید اول پیل کوي د قامي ویشتابه لپاره د لومړي هڅې پر مهال د مشر ورور او تربره محمد ایوب خان اڅکزي سره په ملتیا نیول کېږي. په 23 کلنۍ دی نیول کېږي. تر هیله کېدلو وروسته یې د اخبار خیال د پریس اکټ د نشتوالي له کبله ناامید له هینې سو چې یعنې نو نه کېږي. وروسته به یې ګورم. 25 کلنو چې د هند د سفر پر مهال له سیاسي مخکښانو سره وي. دا هغه اولنی سړی دی خان شهید، هغه اولنی سړی دی چې ستا د دې برټش بلوچستان یا بلوچستان په نمایندګۍ له ګاندي سره ویني، له محمد علي جناح سره ویني. محمد علي جناح سره هم تر ټولو مخکې خان شهید لیدلی دی د دې سیمې په استازیتوب، او له ګاندي سره ویني. له هغه سره 15 ورځې تېروي، له هغه سره څومره متاثره کېږي، څومره زده کړه کوي یا څومره اثر رااخلي، یا د عدم تشدد قول اقرار کوي یا پر ځان باندې هغه دغه پلي کوي. نو هغه د کتاب په لوست پورې اړه چې یو سړی کتاب ووایي که نه، نو هغه ته دغه معلومېږي. په 25 کلنۍ خان شهید 25 کلن یو سیمینار سوی دی په ملتان کې
دویم سیمینار د آل بلوچ کانفرنس کیږي. خان شهید 15 کلن دی او دا کانفرنس په جیکب آباد په هغه کې د پنجاب د سند او د دې اوسني بلوچستان د خپلې برخې په نمایندګي باندې دا سیمینار کیږي او خان شهید هغه سړی دی چې دوی احساسوي چې له دې پرته دا زموږ دغه ناشونی دي، هېڅ امکان نه لري، څوک به غږېږي، څنګه به غږېږي. یعنې دا کچه دومره ټیټه وه چې خلک کنې په هغه کې ډېر یعنې په اصطلاح ډېر لوی خلک وو چې ګډون یې درلود. خان شهید ورغواړي باقاعده ورسره مني. خان شهید پر دې نوم باندې یو څه خبره ورسره کوي، خو وروسته وایي بس ټیک دی، تاسو اعلان کړی دی، زه به خپله نمایندګي وکړم در وسم. نو د ده سره یو څو ملګري ورځي، حتی چې د دغه کانفرنس چې دی 15 کلن دی د دې مشري خان شهید ته سپارل کېږي. د دې څخه تاسو د ده د وړتیا، د ده د ارزښت، د ده د پوهنې اندازه کولی شئ چې خان شهید ته د آل انډیا بلوچ کانفرنس جیکب آباد کې چې دی 15 کلن دی په 1932 کې کېږي او د دې مشري خان شهید. خان شهید په دغه دوران کې په دې سیمینار کې یو داسې کار هم شوی دی چې په هغه کې بلوچي ژبه یا د نورې ګاونډي ژبې دومره نه وې چې د تعلیم یعنې وړ دي وې. د دې عصري علومو دومره دغه نه و. پښتنو کې یو څه نه څه د خیبر پښتونخوا او د دې سیمې په اړه باندې مطلب یو څه نه څه زوړ خوره وه، یو څه نه څه ژوند و. په هغه وخت کې د خان شهید په ګمارونه باندې عبدالرحیم اساس یو سړی دی د ګلستان، هغه یو وړاندیز کوي چې پښتو دی د زده کړې ژبه ده. دا د خان شهید په ګمارنه باندې اولنی وړاندیز دی یا قرارداد دی چې په دغه کې وړاندې کېږي او عبدالرحیم اساس یې وړاندې کوي. په دا کانفرنس او هغه ورسره منل کېږي چې پښتو دی د زده کړې ژبه سي. د اول کلاسز دا ورسره منل کېږي. تر دې منلو وروسته یو داسې وړوکی وضاحت به زه وکړم. خان شهید په 1932 کې دا کار کوي، بلکې د ده په ګمارونه یې عبدالرحیم اساس دا وړاندیز کوي. 20 کاله وروسته، پوره 20 کاله وروسته په 1950 کې په بنګال د یونیورسټي یا د پوهنتون سټوډنټ راوځي، زده کړهوال یا لوستونکي راوځي او هغوی د 3 انسانانو د 4 انسانانو قرباني ورکوي په هغه قام پسې هغوی خپله ژبه حتی چې د نوي په لسیزه کې د 1990 په لسیزه کې په وروستیو کلونو کې اقوام متحده د دغه قربانۍ په رڼا کې 21 اپریل د مورنیو ژبو نړیواله ورځ اعلانوي چې اوس هر کال لمانځل کېږي. یعنې ته دلته زموږ هغه سیاسي روزنه، زموږ هغه سیاسي فکر، زموږ هغه سیاسي ذهن داسې نه دی تیار، نه دی چمتو، نه دی جوړ په قبیلویت ویشلي خلک ستډیز توما، بلکې زموږ تیسیس یعنې په دې کې د خان شهید هغه اسباب هم سوکه سوکه زه پر منصه شهود باندې راوړم چې ولې موږ د قام پړاو ته نه یو رسېدلي. وجه دا ده چې زموږ تیسیس یعنې تایید 3 پړاو یې په دا جدلیاتو کې تاسو به جدلیاتي ډیالکټیک خامخا ویلي تذکرې وکړي. په دې جدلیاتو کې 3 پړاو یو تیسیس یعنې تایید چې ټول ته ستا ذهنیت وګورئ، هغوی دا پړاو تایید کړی دی چې موږ به تر قبیلویت لاندې یو، بلکې تر قبیلویت هم لږ ټیټ یو، څانګې یو. بیا په ترینام کې موږ څوک وینې انځي څنګه وي، په اسنځي کې بیا څوک ملیزي، څوک اشیزي، په کاکړو کې بیا څوک سنرجای. نه د قام پړاو ته
موږ نه یو راپورته سوي خلک، زموږ تیسیس قبیلویت یعنې زموږ تایید دی، ونه یې نه منو، زموږ تیسیس قبیلویت. وروسته پړاو به په دې جدلیاتو کې انټي تیسیس راځي. د انټي تیسیس مراد دا ستا د تیسیس هغه ناوړه اړخونه به راپورته کېږي چې وروره دا قبیلویت موږ ته ډېر تاوان رارسولی، دا د دې قومیت په مخ کې یو ډېر خنډ دی، موږ یې له ځان سره مخامخ کړي، د ځانځانۍ په مراندو کې راښکل کړي خلک. موږ په کار دی یو قوم اوسو. بیا چې ته کله قوم سې دا ستا تیسیس، بیا په دا تیسیس کې هغه ناوړې راپورته کېږي، دا بیرته تیسیس چې دا انټي تیسیس. بیا سنتیسیس ته ځي. انټي تیسیس یې دا دی چې دا ناوړې را ښکاره سي، سنتیسیس ته ځي چې ته قومیت ته ورسېږي. بیا چې ته کله دا قومیت ته ورسېږې دا سنتیسیس ته، دا بیرته تیسیس کېږي. په دا تیسیس کې بیا ناوړې راپورته کېږي چې وایي یاره دا ځای مې کمزوري دی، دا مو کم دی، دا مو کم دی، دا مو کم دی. یعنې دا د جدلیاتي پړاو د ډیالکټیکي جدلیاتو په اړه باندې چې کوم علم دی هغه دغه دی. ما کتاب ولیکئ، دا تیسیس. د دې کتاب په ویلو په لوستلو باندې بیا دا خلک راولاړ سي، دا کوم چې یې وایي، کوم چې یې لولي، هغه ما ته تجاویز راکوي چې وروره دا ځای کمزوري، دا یې کمزوري دی، دا باید چې نه وایي، دا باید چې پکښې کې وایي. دا انټي تیسیس چې زه دغه سم کړمه، کره کتنه یې وسي، تر کره کتنه وروسته بیا چې کله کتاب ولیکل سي بیا هغه سنتیسیس. دا سنتیسیس هم داسې نه دی چې دا حرف اخر په دې کې بیا دا تیسیس سي، بیا په دې کې یو څه کمزوري راپورته کېږي. دغسې دا جدلیات روان دي د ژوند هم. د هر عمل اول تیسیس دی، بیا انټي تیسیس دی، بیا سنتیسیس. دا روان خان شیخ چې په کوم زمان او مکان کې ژوند کوي، چې دی کله دا ټولنه سټډي کوي، دی د دې ټولنې فکر سټډي کوي که نه، د ده ځیرکتیاو وړتیا خو ما تاسو ته وښوله چې مطلب تر کومه ځایه ولاړی، په هند کې د کومو مشرانو سره ولیدل، بیا راغی په دې سیمه کې ده ته دا مشرتوب ولې ور وسپارل شو. 55 کلن سړی دی، ځان تقریبا په دې کې به ډېر ځوانان 55 کلن. یعنې موږ کولی سو دا امکاني بڼه ده، هر انسان کولی سي چې دا ولري. خو ځینې داسې کردارونه وي، که چیرې جیمز بیړیوال، واسکو ډي ګاما، کولمبس، پلانا دې چیرې دغه د اوبو لاره نوی موندنې، نوی اختراع کړې ده، کشف یې نوی کړی، نور به کړی. خو دا زمان و مکان په خپله یو چا ته دغه بار پر ورژو کوي چې دا ورته وړي، هغه کې دا استعداد ویني. خان شي دغه کردار دی د دې پېړۍ، د 20 پېړۍ، چې زمان دغه بار د ده پر وژو ایښی دی چې دا ته تر یو ځایه وړلی سي. او خان شهید 16 کاله 4 میاشتې 15 ورځې ژوند، په دې کې دا بیا خان شهید او باید په دې خبره راغله چې نږدې د ژوند نیمه برخه په زندان کې تېره کړې ده. 23 ورځې په دې ډله کې خان شهید 28 کاله زندان وړی. ځینې خلک زموږ دا رویې داسې دي، دا غیر علمي هم وي، یو څه د تحقیق یعنې په هغه دغه باندې نه وینځل سوي. ځینې خلک مطلب څه اضافه کوي، دا په دې پرتلي جاج چې مطلب دا کوم بل کتاب دی په دې کې چې د دې مخکښانو سره ما د ده پرتله کړې ده، د ده مې کوم ژوند ښوولی دی، د ده کومه مبارزه مې ښوولې ده. دا د کتاب د کتلو سره او کتل به هم په هغه انداز وي چې ته مطلب لکه مچمچۍ به تاسو لیدلې وي، هغه پر ګلانو ګرځي، بیا د هغه څخه رس راپورته کوي، بیا راځي وشات. په دا شکل به نه وي چې مطلب که نه څوک یې بیا یې راولي، څوک یې بیا یې راولي. مطلب په ژور انداز د کتاب کتنه، کتاب چې سړی وګوري په کار دی له هغه څخه یو زر راټول کړي، د هغه څخه یو اخذ وکړي، د هغه څخه د ده
یو فکري روزنه وسي، هغه ورته یوه نه یوه لاره پرانیزي، ورته یوه نه یوه لاره خلاصه کړي، د ذهن یو څه وغوړوي، ذهني غوړېدا یې په برخه سي. او که چیرې یو سرسري خلک اجمالي توګه ما پلانې ویلي دي، ما پلانې ویلي دي، نو دا یعنې د هر شي پر درې محاذونو باندې جګړه. سیاست یو داسې شی دی، سیاست دا تا ته ډېر پراخ محاذونه دي. یو توده مبارزه، توده مبارزه بس ته بوستان پلانات دي، دا ځای زما سنګر دی، یو دا محاذ دی، بس پر دې باندې زه جنګېږم. توده مبارزه تا ته د دې څخه پرته نور دا نه ده. سیاست هغه ارزښت چې هغه تا ته پر هر محاذ د مبارزې کولو توان درکوي، د مبارزې کولو تاسو ته لارې پرانیسي. خان شهید پر درې محاذونو باندې دا کول چې یو محاذ دا و چې دلته له راغلي زورور، دلته له راغلي زبېښاکګر، ښکېلاګر یا هغه استعمار و استثمار چې ورته وایي که نه، د هغه راغلي انګریز زورواکي څخه د دې سیمې ژغورل، د دې سیمې ازادول، خپلواکه کول. دغه هغه ټکی دی چې خان شهید په اړه نن سبا خلک وایي چې د نیمې وچې یا د بر صغیر د ازادۍ سالار. خان شهید په دا دوره کې 7 کاله زندان وړی. د انګریز په دوره کې د دا مبارزې دپاره خان شهید 7 کاله زندان وړی، او د پاکستان په دوره کې تر انګریز را وروسته دوره کې 21 کاله. یعنې د بر صغیر د نیمې وچې یا د بر صغیر، بر معنا وچ هم ځکه صغیر شنی وچ، بر صغیر د دې نیمې وچې د خپلواکۍ دپاره چې د پښتونخوا والا یا مطلب د نور سیاسي ګوندونه چې دا دعوا کوي چې خان شهید د بر صغیر یا د نیمې وچې د ازادۍ سالار دی، دا وجه دا ده چې د دې ټولې سیمې د بریټش یا د انګریز زبېښاکګر، ښکېلاګر څخه د ژغورلو لپاره د هغه د خپلواکۍ لپاره دغه مبارزه کړې ده. او څومره سترې ستومانۍ وړي دي. ما یې د زندان یوه کیسه درته وکړه چې مطلب د خپل کتاب او قلم دپاره له چا څخه څه غوښتل، دته څومره هیلې ورکول شوې هیلې چې دا به وکړو، دا به ایسې به دې کړو، پلانه به دې کړو، چش به دې کړو. د دوې خبرې په سټوډنټ لایف ورته وایست د زده کړوال عمر کې دا تر زړه کښنې وه، دا یې ویلې وه چې زه به د انګریز نوکري نه یو، او دویم چې زه به واده، دا یې په کتاب کې لیکلي دي. دا د دغه بنیادونه دي. دویم محاذ چې شو، یو محاذ خو دا و د دې دپاره د خلکو ذهني روزنه کول، د دې دپاره د خلکو دا نسبت لږ اسانه په دې وه چې د هغوی په منځ کې مذهبي توپیر راغلي خلک او دلته اوسېدونکي خلک، د دې په منځ کې یو خلا وه چې ته کله دا څېړنې چې کوم سړی کوي هغه د دې خلکو د دې ذهنیت، د هغوی ترمنځ د منافرت، د هغوی ترمنځ د بیلتانه، د بیلوالي، د هر اړخ ته ګوري بیا یو څه لیکي. دویم محاذ جل جلاله وزان شروع شو. دویم محاذ د ده دا دی چې دلته د ده کوم ملګري چې دي، خپل ظالمان، خپل جابران، د دې زبېښاکګرو ملګري خلک له دې څخه دا ټولنه خلاصول. دا هغه دویم محاذ و چې ډېر مشکل، ډېر ګران، حتی چې په زندان کې ورته ویل کېده چې اوس سړی ستا غږ به څوک کوي، ته به څنګه وکولی سې، یو ایوب خان اکا دی وروره 14 ورځې ناستس ډوډۍ نه خوري، او 14 ورځې 21 ورځې ناستس ډوډۍ نه خوري، او دا کوي دا کوي، دا ستا غږ څنګه اورېدل؟ یعنې دا زړه ماتوونکې خبرې هم سته په زندان. خو د دې سړي هوډ دومره پیاوړی
دومره ټینګ چې بیا یې هم وکولای شو. تاسو خبر یاست په 40 کې خان شهید پکشین زندان کې په 2 ورځې یا 3 ورځې بلکې 2 ورځې دي 3 نه دي په پنسل د کاغذ پر ټوټو باندې و عدالت ته بیان لیکلی دی چې ما په حیدرآباد کې دا وویل په کراچي کې مې دا وویل هلته مې دا بیانونه وکړه. دا بیان په 2 ورځې کې په 2 شپې کې لیکلی دی. دغه بیان د 1940 بیان بلل کېږي د پښین عدالتي بیان. تاسو یقین وکړئ د نن لیکوالان په اردو باندې چې هغه بیان تاسو وایئ د نن لیکوالان هغه منشور انسانیت یعنی خان شهید په 40 کې د څو کالو دی 28 کلن خان شهید په 1940 کې په پښین بازار کې 2 شپې د زندان په دوران کې یو عدالتي بیان عدالت ته کوم بیان لیکي. د 2 بیانونه ډېر مهم دي. یو د 1940 بیان او یو د 55 بیان چې د لاهور عدالت های کورټ کې کړی دي. دا بیانونه که تاسو وګورئ د ژوند پکې نغښتي ټول خو موږ له لوسته یو څه لرې خلک او بیا چې یو هغه بیا په یو داسې انداز ګورو که نه لږ پر ځان خواري نه تېروو لږ مطلب هغه ژور فکري دغه نه کوو فوکس نه یو یعنې د بده مرغه د انګریزي تورې کله پر خوله راځي ما څه اکثره خلک ګیله کوي چې دا پښتو دې څه ګرانه ده او داسې نو که چیرې ته ورته څرک سې فوکس سې ځیر سې هغه په ژورو وګورې نو بیا ته یو څه نه څه اخذ لاغذ کولی سې. دا 2 د 40 او د 55 بیانات که تاسو چیرې وګورئ د 40 بیان پوهان خلک د ادب سره متعلق خلک منشور انسانیت نن سبا بولي چې یار دا بیان نه دی دا منشور انسانیت دی. په کار دی انسانیت پر دغه تګلاره باندې ژوند وکړي په کار دی انسانیت پر دغه کړنلاره باندې ژوند. دا دویم محاذ. دریم محاذ یعنی دا دویم محاذ دا له ځایي ظالمانو څخه له ځایي جابرانو څخه له دا وطن پلورونکو څخه او یوه بله خبره اضافه کم له دین فروشو څخه. دا معتاد خبره ده. څه داسې کسان وو په دې خپل وخت کې پاتې سوي دي چې هغوی د دې دا تاسو خبر یاست چې غالبا حدیث به وي چې دا کاد الفقر ان یکون کفر فقر سړی کفر ته رسي. هغوی ونه کولی سو چې دا خپله عقیده یې ساتلې وای. دا په دې خارجي یا په دې بهرني هېوادونو کې مقدم هلته خو دغه مقدم دی یعنی نصریه هلته عقیده ثانوي حیثیت. زما او ستا په شرقي ټولنې کې عقیده مقدم نظریه ثانوي حیثیت یعنی عقیده دا فقر په فقر کې په غربت کې عقیده سړی نیسه. نو هلته به هم داسې خلک ور زه ایله نه ورته کوم چې مطلب نه د خواهشاتو په سمندر کې لو کېدل بیا د خپله لاره پرېښول یا څنګه کول که نه چې زه د موټر ولرم او زه د پر تربره باندې ودماشي وکړم. نو موږ داسې یو ډېر کمزوري ذهنیت خلک که اعتراف وکړو په ډېره بخښنه. نو خان شهید ته دویم محاذ دا و چې د دې خلکو دا ذهنیت ته څنګه راپورته څنګه که نه د دې مفاداتو څخه یې ته څنګه راپورته کوې. یو سړي ته تنخوا کېږي یو سړي ته مطلب حتی چې زه به یو مثال کوچنی مثال درکړم 2 وروڼې یو غریب یو موړي و دا غریب ته مازې ورته وایي زه تنخوا درکوم د علاج پیسې هم زه درکوم دا ورور ته سلام ورونه چې په خدای کې به کال ور واچي. نو په دا اوس کې داسې ستړي ستومانه یو مجبوري وړتیا وي دا ستا. نو خان شهید له دا سره مخامخ او دریم هغه محاذ چې دغه ولس ته
دا د خوار ځپلي ستړي ستومانه ولس ته د ازادۍ شعور ورکول، د خپلواکۍ شعور ورکول، دا دریم محاذ چې د دوی په ذهني روزنه کې د دوی په ذهن کې دا خبره ځایول چې اوس سړی دا تا چې شکر بخښلی دی دا ژوند چې دی دا ډېر کمزوري ډېر ناموزه ژوند دی چې نه ته یو میډیکل لري نه ته یو اسانتیاوې د ژوند لري. دا هغه دریم محاذ و. خان شهید د درې محاذونو باندې په هغه وخت کې دا جګړه ترسره کړې ده. څنګه داسې شین چلو زما دپاره څه مسله نه ده په یو او دغه مترسي سیشن انګلیش کوي مختصر است چې د کتاب څو سره کې اگر نو بیا دغه تر بند وروسته په 1946 کې خان شهید رایله کېږي او د انډین پریس سیکټ لپاره بیا هلې ځلې پیلوي، بیا هغه انډین پریس سیکټ راوړي. او تاسو به ګیله په دې نه کوئ چې زه دغه یعنی دا کردار یوازې دا دومره غوړېدنی کردار دی چې زه ما ونه کولی سو چې ما په 500 صفحاتو کې راټول کړی وای، ځکه 900 صفحات ته رسولاړي. نو تاسو به هم داسې خوانه بدوي که چیرې مطلب دا اوسنی سیشن د دې دغه نسي که نه یعنی پایله یا نتیجې ته ونه رسېږي، بیا به یې وخت دوی ته خواست وکړو بل سیشن به کښېږدو بل سیشن به کښېږدو. بیا وروسته په 38 کې استقلال اخبار لکه موږ چې یادونه وکړه الیتو پرس دا راوړي، استقلال اخبار یې ږدي. په دې کې چې بیا ته د سټډي ووینې چې دی په خپل اخبار تر خلکو پورې په خپله و دا پرس ته درېږي، دغه د ماشینمین دا د لاهور سره ویل، بیا د هغه دپاره د ادارې لیکلو دپاره کوم ځای څخه خلک راوړي، بیا یې دی په خپله څومره کومک کوي، څنګه یې ورسره لیکي، څنګه مرسته کوي. یعنی ما او تا یې په دې اوس دوره کې تصور نشو کولی. او دا د دې دپاره زه د تاریخ په دې خاطر نه کوم چې دی داسې، په دې خاطر یې کوم چې موږ څه خوشحال بابا باندې یو سړي کار کړی، ما اورېدلی دی دوست محمد خان کامل، او ما د دې کتاب په سریزه کې پیل په دغه خبره کړې. دوست محمد خان کامل پر خوشحال بابا باندې کار کړی، نو یو چا په هغه اړه ویلي و چې دوست محمد خان کامل پر خوشحال کار کړی، په خوشحال یې هېڅ نه دی، خوشحال پر هغه ځای لکه غر ولاړ، خوشحال چې څومره و دا نه ده لوړ کړی دی نه یې راټیټولی سي. ما چې پر خان شهید کار کړی دی زه دا اعتراف کوم، خان شهید چې څومره و هغومره دی، خان شهید پر خپل ځای خان شهید دی، نه ما غټ کړی دی نه یې زه کوچنی کولی سي. البته ما به خپل ځان وینې دا خپل علمیت دا خپله پوهه مطلب تاسو ته یو څه ځلولی چې زه دغه شی ځینه به یې مطلب خان شهید دی دغه کردار به خان شهید پر خپل ځای باندې هغه غر ولاړ دی چې نه یې څوک لوړولی سي نه یې څوک راټیټولی سي. د خان شهید کردار دومره مسلم کردار چې ځینې ټکي یې داسې ستا ورته به همزفله پر ونسمه مشخون د ځینې مړي ته یو څه دغه یې چش ورته وایي بخیلان. نو مطلب خبرې بیا چې هم زه په کتاب کې وکړم نو ښه بیا دی په 38 کې دا کوي. او په دې دوران کې تر ټولو اولنی انجمن وطن سیاسي تنظیم د دې ریښې هم زه په دا تحریر باندې ثابتولی سم چې دغه بنیاد هم له 28 څخه را روان دی. په 38 کې خان شهید د انجمن وطن بنیاد ایږدي. دا اول سیاسي تنظیم دی په دې سیمه کې په پښتنو کې چې خان شهید بنیاد ایښی دی. اول په 1938 کې د دې تنظیم په وړاندې چې بیا کوم خلک راپورته سوه، کوم تنظیمونه جوړ سوه، څه وسوه، مسلم لیگ څه وکړه، پلانا څه وکړه، خلکو څه وکړه. د خان شهید سره په 8 جماعت کې قاضي موسی کلاس پیلود، دفشن قاضي موسی د قاضي عیسی مشرور د قاضي اشرف لارو. نو دی لیکي چې انګریزي مطلب
زموږ په یوه ډیسک سره ناستو، ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو انګریزي په خپله ولیک. دا نور پیپرانو کې مطلب یو څه نه څه دلې دورې سترګې سره اوښتې راوښتې که نه. نو دغسې ځینې باریک نکات سته چې مطلب هغه دغه پورې وي. بیا د تر بېلابېلو سیاسي هلو ځلو وروسته د پاکستان له جوړېدا سره سم، یعنی دا د خان شهید چې د ژوندلیک تاسو ګورئ دا تر 42 نور خو د په 1959 کې دا کتاب په ملتان جای کې شروع کړی او زه حیران یم چې 3 ټوکه نږدې 1200 صفحې کتاب په 3 ټوکه کې چاپ. دا په له خپلو یادښتونو څخه لیکل دا بیخي جلا وړتیا غواړي. زما دپاره بیخي ناشونې یا ناممکن خبره ده. په د پاکستان له جوړېدا سره سم ونیول شو، پر کور نظربند وسات راغونډول. په 1948 کې بیا د انګریز په حکم ونیول شو. پاکستان جوړ شوی او دا واکداران په دغه وخت کې هم مطلب دا کې پوسټونه چې دا وایي د انګریز په حکم ونیول شو او د هیواد یا د وطن په بېلابېلو زندانونو په دغه دوران کې خالصید ډېر زندانونه لیدلي: ملتان، فیصل آباد، منټګومري، سایوال، هریپور، پېښور، لاهور، شاهي قلعه. دا زندانونه یې لیدلي. د دې ځایه سنیرې د 6 کالو تر زندان وروسته په دا وار په 1954 کې له زندانه راووتی. په 1954 کې د ورور پښتون په نوم سیاسي پیون یا سیاسي تنظیم جوړ. په 1954 کې سیاسي تنظیم د ورور پښتون په نامه جوړوي. هغه وخت داسې دی چې مطلب دی راوځي چې د کوم استقبال کېږي دا د وخت سرکار لپاره د اندېښنې وړ. په 1955 کې لسی او بیرته ونیول شي. بیا د های کورټ په حکم پرېښول شي. په 1958 کې نیشنل عوامي ګوند جوړېږي. په 1958 کې نیشنل عوامي ګوند جوړېږي او وروسته بیا په 1958 کې له ماشاءالله لګېدلو سره سم نیول کېږي. په 1958 کې 14 کاله سزا کېږي او تر پوره سزا تېرولو وروسته په 1958 کې له زندانه راوځي. څه موده وروسته بیا نیول کېږي. پای د 1983 د دسمبر په 2 نیټه باندې د 1983 د دسمبر په 2 نیټه باندې د انسانیت د دشمنانو لخوا د پښتنو د دشمنانو لخوا د دې وطن د دشمنانو لخوا په شهادت رسیږي. هغه د له بعد مرګه خپل شعر به ووایم: دلته سقراط ته ورکوي خلک د زهر پیاله، دلته سقراط ته ورکوي خلک د زهر پیاله، دلته د خان شهید په برخه شهادت رسیږي. او په خان شهید او باچا خان باندې ډېر ویاړ پکار دی. په خان شهید او باچا خان باندې ډېر ویاړ پکار دی. دې کردارونو ته د چا قدر قیمت رسیږي. ډېر لوړ کردارونه دي. نو دا یعنی ما که څه هم خدای سته 12 صفحات لیکلي وه چې پر دې به سره وغږېږو، نو ډېر وبخښئ. موضوع ډېره پراخه وه او شخصیت بیخي پراخ و، د هغه کردار بیخي پراخ و. تاسو به یو څه نه څه اخذ له دې اورېدلو څخه کړی وي. نو زه به پای ته ورسوم او بیا په دې یعنی زه دا زما ذهن وایي، زما زړه وایي چې د خان شهید په اړه باندې
دغسې یو لیکچر یا یو سرکن دا هیڅ امکان نه لري چې زه دې مطلب راټول کړی سم. دا یو اجمالي خاکه وه، یو سرسري خاکه وه چې تاسو په وړاندې کړله. نو نور پر د هره د هر څپرکي پر هر جز باندې یا پر هره برخه باندې کولی سي چې یو سړی ښه ډېر وغږېږي او ښه ډېر ذهنیتونو ته مطلب سوالونه پیدا سي، پوښتنې پیدا سي او هغوی بیا وکولی سي چې په دې اړه پوښتنه وکړي. زه له تاسو څخه د خپلو اورېدلو د زغملو یعنې ډېره مننه کوم. کور مو ودان، خدای مو شاد لره، خدای مو ودان لره، کور مو ودان، ډوډۍ مو نوده. نو زه دې ته ذهناً تیار یم که تاسو یو پوښتنه یا چې هغه د ملګرو دپاره تکراروم چې ژوندی د په ژوندون کې یې شک مه لره درویشه، لاسته په دې ټولنه کې د سا غوندې څه خلک. او زموږ چونکې اول سیشن تکمیل ته ورسېدی او آزاد صاحب زه پوه سوم چې موږ ته خوشحالۍ خبره د اشارې د دا میلاو سوه چې دا روان سټډي سرکل یو زموږ بک کلب دی، یو سټډي سرکل دی. زما د مامور یوسف صاحب په نگراني کې هغه کېږي او بک کلب سیشن هغه زما په نگراني کې وي. عموما که چیرې به ذات خود د خان شید پر ذات باندې موږ خبره کوو نو هغه به موږ سټډي سرکل کې د آزاد صاحب څخه یو بل خواست وکړو موږ ته دې وخت راکړي او په دې کې چې کوم انټرتیسز او تیسز موږ چې کوم هغه موږ ته ټایم برابر موږ دغه یې راکړي، میسج راکړي. او که چیرې د کتاب مجلس یې هغه بیا موږ بک کنیکټ کوو. نو که چیرې څوک ملګري مختصراً وخت ډېر کم دی، یو 2-3 سواله که څوک لري آزاد صاحب چې د خپله پوښتنه وکړي. او سره له دې زما سوال دا دی، زه غواړم چې اجازه وي چې د خان شهید چې کوم لیک دی ګلستان سره سات د پر ترجمان القرآن باندې هم کار کړی دی. که چیرې په 2 نن ټوکو کې ترجمان القرآن نوبل کلام آزاد صاحب ترجمه شوی دی، که آزاد صاحب دې خبرې پرو. ډېره مننه. دا دومره پراخ جز دی د یوه څپرکي د خان شهید فرهنګي خدمات، یعنې د ده فرهنګي خدمات ډېر پراخ. دا ما مخکې وضاحت وکړي چې مطلب خان شهید په هغو مبارزینو کې دی چې تر ټولو زیات کتابونه لیکلي دي. دی چې کله هند ته ځي په هند کې له ابوالکلام آزاد سره ویني و هغه ته دا وضاحت کوي چې زه له تا سره لیدل غواړم. په دې دوران کې هغه ورته ته وایي چې ته به ما له د سهار د اذان په دوران یعنې د لمانځه په دوران کې په دا دوران کې ته ما راځي. دی کوشش کوي 3-4 میله مځکه یا 5 میله مځکه د خپله ځایه څه چې دی چیرې پاته کېږي یا چیرې اوسي د دا ځایه څه دی سهار ډېر په کې د پښتنو برچم په نهار یې ورځي، بیا له هغه سره مطلب یو څو نشسته کوي، د مولانا ابوالکلام آزاد سره ویني، د هغه سره تبادله کېږي. یو څه داسې اشارات سته، څه داسې توري سته چې پر هغه باندې خان شهید سره ډسکشن کوي. تر دا ډسکشن وروسته چې کله ابوالکلام آزاد د ده ځیرکتیا ویني، یوازې سړی دی چې ابوالکلام آزاد اجازه ورکړې دی چې زما ترجمان القرآن ته ترجمه کړ. نو خان شهید بیا تر هغه ورسره ولاړ شوی دی. دا تفسیر چې ابوالکلام آزاد لیکلی دی هغه یې ژباړلی دی او تر اوسه چاپ نه دی. ځینې یادونې داسې دي، یعنې ما زه چشم دید ګواه دا تر ټولو اولنی پر خان شهید باندې چې چا مقابله کړې ده هغه سیان کاکړ هغه یعنې د هغه تابعیان په برخه دی باقاعده وضاحت کوي په کتاب کې چې ما ته د خان شهید محترم زوی محمود دا د هغه لیکلې حواله ده چې خان شهید محترم زوی محمود سمزي و ما ته د خان شهید هغه آثار ټول په واک کې راغلل چې زه له هغه څخه تر خپله وسه پورې استفاده وکړم. نو دی د دې چشمدید ګواه دی. په هغه کتاب کې د کثیر د نوونې پښتانه لیکوال په هغې کې دا لیکلي دي د خان شهید د کومو آثارو په اړه باندې چې د ترجمان القرآن په نامه باندې د ده دغه
اثر ستا تر اوسه چاپ نه دی. په هغه ځای کې داسې یوه کوچنۍ یادونه سوې ده چې څه توري یا څه پاڼې یا څه داسې مطلب اوبه وهلې که نه دا ستا د پښتنو وطن دی چیرې به اوبه راغلي چیرې به نوره یو خپل ویڼې ته بیا خو موږ دی خلک چې د کتابونه پخوا موږ ته لیدلي رسول چې خدای مکدی دی چې سپکاوی یې اوس هلته به د مړي سره ښاغلل چې وروره بس اوس نو بندي څه او پر دې جګړه روانه موږ په کار دی دا اثار ساتلي موږ په کار دی دا شتمنۍ ساتلي وای له موږ سره دغسې پیړۍ سته چې دا د ادبیات تاریخ باندې و بیا یې ورځ سره وزغېږو که نه په دا ادبیاتو کې له موږ سره پیړۍ سته چې توره تیاره د خانشي دا اوږده مبارزه چې تا ټوک کې راغونډه کړې وای د چې کوم درې ټکي وشبای کې د نو هغه مبارزه او سنۍ پارټۍ څنګه څومره څوک ترپیره دي چې څومره د دې نه قدم روان دي سوال یا پوښتنه دا دلته له ما څخه محمود صاحب یو پوښتنه وکړله که نه ډېره پېچلې پوښتنه دا زموږ ذهنیت داسې دی چې مطلب د خلکو پرتله کول د خلکو مقام ټاکل د خلکو ارزښت ټاکل که نه دا وي د خان شهید په اړه به زه درته وغږېږم چې څومره مبارزه یې کړې ده څومره یې څه کړي دي د پارټي د اوسنۍ دورې په اړه به بیا مطلب چې کوم خلک په اګزیکټیو کې تنظیم کې دننه یي چې څه هلې ځلې لیدلي هغه اړه به بیا هغه خلک مطلب د دې سوال د اوسنۍ دورې جواب راکړي فضل اشنا یا مطلب ته به خپله د خان شهید په اړه باندې به زه مطلب مسؤل یم ولې چې کتاب دی او نن یې باقاعده مطلب سیشن دی په هغه اړه به زه وغږېږم او دا پرتنیز جاج چې دی د دې اوسنۍ دورې تر یو حده پورې بیا هم که زه مطلب د خپل زړه خبره وکړم چې زما کوم نشست له چا سره سوی دی زه ډاډ وایي آزاد صاحب با تعلق ته خلاف ستي مصطفی د پارټي د کارکول بسبات تحصیل سکرټری نو وایي وشتره ده او استاد چې کوم فاشیت ونی یو ستایل پته باندې ضروري دي چې واکیم صاحب زما او په خاصیت باندې ستکم اپلوډ لري کوم دا کړی دي چې مستي کړی ما لیکشن ده دا واکیم د ساين ورډ دویم پاس وتا دی چې جن اثر د خیال وطن دی او مورن چې د دې خلک په ځل آشنا یو پاره روانه کړی دلته یو تغیر یو کړی د مور تاسو وخت مار پښتا کی روانه مې چې ته کوم څه د خبرو دی اکتوبر چې مست د خالشید په اړه باندې چې څه لایک دا ډول باندې څه ول استاد کور ودان تاسو پرځوینه ده زه دلته محمود ولګری ویلې ول چې ما زاید صاحب ته ټلیفون وکړ او هغه ویلې چې زه د شاګرد یم محمود صاحب ته ما ویلې چې زما تر اوسه پورې استادانه حیثیت نه دی ثابت نه دی جوت کنه نو دا ستاسو پرځوینه ده صاحب که تاسو وغواړئ او ما ته دغه درناوی راکړي چې وروره ته راسه دلته یو څه وغږېږه زه به خامخا درځم ولې درځم دا زما پښتانه یو شی ستا محترم پښتانه هیڅ نه لري وخت لري دنیا چې ده وخت نه لري هر څه پښتانه وخت ډیر لري هیڅ نه لري نور او دنیا وخت نه لري هر څه که موږ وخت په کار واچو د وخت شیبه شیبه ته په درناوي وګورو موږ به هر څه ولرو هم وطن لرو هم شمیر لرو دا ډېره د حسرت او ډېره د یعنی د درد خبره ده موږ ته د وخت شیبه شیبه حتی زه په خپله مجرم یم ما دا د وخت شیبه شیبه په کار نه ده اچولی
که موږ د وخت شیبه ته درناوی ولرو، هغه په کار واچو، ذهني روزنه وکړو، فکري روزنه وکړو، نو د ګیلو مالو وخت نه دی. کني کلیوال صاحب زه یو څه وڅېړلم، یو څه یې ویل، خو پیښه دا ده خامخا به کوو، دا ستاسو پیرزوینه ده، ستاسو درناوی دی، زه مخامخا درځم او هلته به هم دغه خبرې مطلب که یو خبره ودوي اضافه پکې وسوي یا زیاتې پکې وسوي. کور مودان Till er op mijn mazas op de galvani. Snabbt de rostlapi. Om dus hier een soort timti alfaz de wist dat was zo. Je ziet maar right stop is pas maar als die beoft zo dat steeds wat is best is zeggen. Als tot tamam bundut is dit probleem voor best is zeggen. Was daar van staan die. Door bedaal alles er طالبات دي خاص طور د کالج لیول او یونیورسيټي لیول دا د کتاب سره او د ادب سره دی. نو په دا ولا باندې خاص طور په سپیچ په پروګرام کې شامل خاص طور په اسماء صاحب نور مدري په دې ولا باندې په یونیورسيټي کې او په کالجادي کې په کار د در کوم څه کلام وسی. نو دا د لپاره کلیج تنظیم موږ وخت کې او تی وکړو لري د شسولوي او مستر مدري کوم دي ځوانان چې دي دا به د کتاب او خاطر ادب خاطر را مختص مشکو د دې سوال دا ډېر مهم سوال دی، ډېر مهمه پوښتنه ده او دا د هر چا د زړه غږ چې په کار دی سره کښېنو، په کار دی سره وغږېږو، په کار دی یو څه سره ووایم، په کار دی یو څه د ذهني روزنې لپاره. هغه چې له چا سره څه سته، پړندو کې وایي سترګې باچا، چې له چا سره یو څه سته د هغه څخه یو څه راواخلو. دا که زه دا درته ووایم چې به ذات خود ما په خپله دا هڅه کړې ده، دا کوشش مې کړی دی چې په کار دی دغه سټډي سرکلان ورته وایي، هر څه چې ورته وایي دا په کار دی ترسره سي. پخوا اوس ولې نسته؟ آیا ولې ودرېدل؟ دا عوام ورسره دی چې دا خلکو کې د ولې توان پیدا کوي او په کار دی د ولې توان پیدا سي چې کومه ټولنه تر کریټیسیزم، چې کومه ټولنه تر کره کتنه ونه وسي، پر دا ذهنیت باندې کره کتنه ونه سي، دا هېڅکله پرمختګ نسي کولی. دا په کار دی چې وسي. د دې ادارې لخوا محمود صاحب وایي چې موږ هرې مرستې ته تیار یو، هره کومک کوو او مودې مازات خونو صاحب به ستاسو په مخ کې ناست دی. خو زه درته وایم چې دغسې خلک سته، ډېر ځیرک خلک سته، ډېر پوه خلک سته. د هغوی ژبه اورېدل د دې ځوانانو په فکري روزنه کې، د هغوی په ذهني روزنه کې ډېر لوړ کار کولی سي. خو دا چې اوس هغه په کار دی چې خلک کار جوړ کړي. دا ما مدبي خوارکي سره ما دومره بخل کړی دی، یو کال راته لګیا و چې ته خامخا راسه او خامخا راسه. مسله دا ده چې زه د خپل لاعلمي، د خپل ناپوهي له هغه څخه بیریږم چې وروره زه به دې ټولنې ته څه ورکړم چې هغوی به ما ته ناست دي او 50 کسان یي او ما ته ووایي 100 کسان یې چې وروره ته نو موږ ته یو څه راکړه، که نه د هغه ذهنیت ته چې ته یو څه نسي ورسپارلی، ته په کار دی دریځ ته نسي، ته په کار دی سټیج ته نسي را. زموږ ډېرې غټې ادارې مطلب ټي وي ده، پر هغه باندې تا ته ستا ذهني روزنې دپاره تا ته څه درسپاري. په کار دی چې دغسې یو څوک پرېښي چې هغه د دې ټولنیز ذهنیت ته یو څه وسپاري. په کار دی له هغه سره یوه نوې خبره وي، په کار دی له هغه سره یو څه علمیت خو وي چې دا خلک نه وي په خبره، داسې نوي خبرې. دا زموږ المیه ده، ډېر په بخښنه زه وایم دا زموږ المیه ده چې د خان شهید په 83 کې مړ دی، یو 50 کلینې دی. زه په دعوه سره وایم که چیرې دا سرکلان وایي خان شهید به ډېرو خلکو د ده په کردام مبارزه خبر وایي. اوس چې ته دننه وګورې، زه وایم چې نه یم خبر د هغومره به کافي